أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو پته ده من اسلامیک ور په اسلامیک وار باندې تاریخي خبر را روانه وه. ایران د انقلاب له شروع او چې مسلمانانو ملګون ته سرجن په کوم حالاتو کې راننوتو او د امریکې او د ایران د انقلاب د امریکې حالات څنګه خراب شو او بیا دې سعودي عرب ته دې څه خطرات شروع شو. بیا سعودي عرب او ایران حالات څنګه خراب شو. بیا عراق او ایران څنګه ونښته. نو په دې حواله باندې موږ خبر روانې کړې وې. مخکې ویلا کې موږ تفصیل باندې خبرې شوې وې. نو یکم محرم او اسلامی صدی اولنې ورځ شروع کېده. په خانقاه کې خلک یرغمال شو، ځین خلک ویشتل شو، ځین زخمیان شو، سخته شو. نو کله چې د اسلامي صدی اولنۍ ورځ دا کېده نو د سهار منځو جمع و. نو د سعودي عرب باچا عبدالله چې کوم ټیم کې و نو هغه به د سهار منځه ته راتلو او یو پروګرام جوړ شو چې دا به سهار منځه ته راځي او دعا به کوو. دغه به یې خانقاه کې خلکو تلاوتونه عبادتونه کېده په ټیم کې. نو کله چې د سهار بانک کېدو نو سهار بانک چې څنګه ختم شو نو په دې ټیم کې په خانقاه کې ډزې شروع شوې. چې خانقاه کې ډزې شروع شوې نو چې بانک دا ختم شوی نه و، موزین دا ډزې چې چا کولې نو دا موزین دا کس وپېژندلو. دا بدو چې کوم قبیلې دي دا هغه و. نو دا چې کله وپېژندو خلک لګېدو شروع شو. دا په سپیډ کې راغلی دی موزین دی هغه وایستو لوډ سپیکر چې لوډ سپیکر یې دی وایستو نو دوی به چغه وواله چې یاره بهی دغه دی دا کم جنګي دغه دوس ټریننګونه او دغه چې کم دغه کوډ وډ و هغه یې ویلی و. د خانقاه دننه دروازې هر څه بند شو. 300 کسان خانقاه کې رانوته او دا دغه کس و چې په کم ټیم کې د سعودي عرب د خانقاه کې چې کم سیکیورټي و دا د دې پای کې چې کم د سیکیورټي ممبرانو دا په دغه ممبرانو کې یو و. نو یو خو په ټیم پای وخت کې د سعودي عرب په چې کوم د خانقاه سیکیورټي وه د هغو سره به صرف لوړې او ډنډې ورسوي، نور ټوپک موپک یې نه وي. دویمه دا خبره وه چې په دغه ټیم کې د سعودي عرب د خانقاه کنسټرکشن کم کار روانو بلډینګونه او دغه کېده. نو چې کله دا پته ولګېده ډزې شروع شوې او دغه حالات ګرم دغه شو نو پته ولګېده شه باچا صاحب نه دی راغلی. چې باچا صاحب نه دی راغلی نو یا دا چا هسې افوا خوره کړې وه یا ټیم کې یا صحیح معنو باندې راتلو. خو د اسلامي صدۍ آغاز کېدو نو کېدای شي راتلو خو بیا یا دغه دوره کینسل شوې دغه ته او بیا داسې مقدس ځای باندې چې په دې کې صرف ټیم دغه کې په دې کې چې هر د پیغمبر اسلام د دور له مخکې هم دا په دې ځای باندې چې چا دغه کلی دی نو دا ډېر که عیسایانو یهودیانو یا دغه نو په دې کې به دغه د امن علاوه بل دغه خونریزي پکې نه ده شوې. خانقاه چې کوم حدود دی او دغه دي دې ته هر مذهب د امن په درغه کې دی چې په دې کې یاره ګناه ده ډېره سخته هر مذهب دغه کې. بیا چې زموږ پیغمبر د اخره پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغی نو بیا خو مکمل دغه شو د هغې له هغه د بوتانو دغه هم وته. خو خیر هغه ځان نه دغه دی په دې کې دا خبره چې کله دغه شو د پته ولګېده چې یاره د کنټرول شو هر څه ډزې شروع شوې. نو د تو چې کوم کمانډر و په دغه ټیم کې نو هغه اعلان وکړو چې یاره دغه دی زه خو امام مهدي یم. نو زموږ الحمدلله عقیده چې اخیرا زمانه کې به امام مهدي هم راځي. نو کوم دغه کې چې خبره کېده چې یاره امام مهدي به څنګه اسلامي دغه کې چې کوم زموږ علما خبره کوي نو هغې ځان په هغې طریقه باندې برابر کړی و چې یاره زه به دا یم خو
دا دغه به کومه او خو کله چې د هغه د نسل دغه وشو نو د نسل هغه بین نه و ځکه چې علما چې کوم دغه د علي چې دا به د دې نسل وي د دې دغه به وي داسې دغه به وي د دې شکل صورت به څنګه وي نو په هغې دغه باندې دا مکمل دا برابر نه و نو ده یوه دغه جوړ کړی و چې زه به دا یم نو چې کله دلته خلک یرغمال شو نو باچا سعودي عرب حکومت ته دغه وشو سعودي عرب حکومت ته چې کله دغه وشو چې یاره بهی دغه خو یرغمال شو خانقابه کې خلک او دغه د حالات دغه دي نو هغو خبره لږه د میډیا لږه پټه وساتله چې میډیا لږه پټه وساتله نو وی چې یار تاسو څه وایئ څه ډیلینګ کوئ دا خلک دغه کوي دنیا ته دغه کېږو دا که مسله دا بار ملک ته ووته مسلمانانو ملکونو ته نو اوس په بله مسله شروع شي مونږ به جواب څه ورکړو چې دا څه دي نو هغې چې یاره تاسو دا کم چې اهل حدیثو چې کم دا دغه دی دا امام دی په سعودي عرب کې چې کم دغه جوړوي دا امام زما د ذهن نه نوم ووتو نو سعودي عرب دا سیسټم هغه دی چې د سعودي عرب حکومت په اسلامي دغه باندې نه چلیږي او دا پیل دی او دا د مقدس ځایونو له دغه وباسي د دې له دغه وباسي او په هر ټایم کې په سعودي عرب کې د پټرولو او د تیل چې کوم دغه راوتي وو کارخانې او کویانه نو د هغې لپاره کنې ډېر زیات انجینران د بار د یورپ له غیر مذهبه راغلي وو ورته وایي چې دې مقدس ځایونو کې به ته سعودي عرب چې کوم مقدس ځای دی نو د دې د غیر ملکي ته وباسه هغې ته سعودي عرب جوړ نه و چې سعودي عرب جوړ نه و خیر بهر دغه ته خبر رو راوټ کېده او خانقابې ته دغه څنګه راننوته اسلحه څنګه راننوته دا په دې جوړ راننوته چې هلته د کنسټرکشن کار روانو سبب چې په کم دغه کې په دې کې چې د کم پولیسو او دغه څه ډنډې سبب هغو پیسې مایستې په ټیم کې او اسلحه به یې رو رانباسله نو هلته کنسټرکشن کار روانو نو ځای په ځای به د اسلحه دو پټوله سبا یوه به کله ناکله به پکې جنازه راوړه خو سړی به جنازه کې به دغه نه و مړی نه و په هغې کې به ټوپکې دو اسلحې رانباسلې وي نو 300 کسان دا رانوتي او دا به دغه د خانقابې د حدودو خواته دا ټرین شو دو ټرینینګ کړی او دا د هغې قبیلې سره تعلق دو لرلو چې کومې قبیلې د عرب د وس خاندان چې دی نو د دې سره دو دغه کړی چې ته د باچاحت قایم کړه دو سره کم چې دو د ترکي د خلافت عثمانیه له بغاوت کړی نو دې قبیلې ورسره دغه کړی دا هغه خلک او بیا وروسته راپاڅېده او د دو مخالف شو چې یاره تاسو دغه نشئ چلولی د اسلامي دغه کې تاسو پیل شوئ نو تاسو برای مهرباني تاسو دغه وکئ او دغلته اعلان یې وکړو چې زه امام مهدي یم نو هغه خو پراپیګنډه وه ځکه امام مهدي و نه او تاسو په خانقابه چې کوم خلک وو چې زه امام مهدي یم او زه دا کوم او هغه کوم یو پزول یو بکواس یې کوو او کله به یې دغه کوو دا نو سعودي عرب حکومت دا غوښتلی چې یار د ما انټرنیشنل میډیا ته مسلمانانو ملکونو ته د ما خبره ونه وځي هسې نه چې څه به د ما بدنامي ونه شي دا دغه څه دي دا سړی خو په دغه باندې برابر نه دی او ورته وایي چې یاره ستا دا حکومت دی که دا څه دي بل ته د هغه باچاحت ته هم خطر وایي چې راته څه کې نو انشاءالله بیا نیکسټ ویلا کې به دغه کوو چې د دې خانقابې دغه څنګه ختم شو او کم ملکونو په دې کې کردار ادا کړو او راله دلته چې دا خلک د دغه ځای له اریسټ کړو او پانسۍ یې ولګول والسلام